حدیث نمبر 10 لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب پهلوان باغه نه چې بل ځمکې ته راوبغي پهلوان باغه چې د غصې وخت کې خپل نفس کابو کړي. ډېر خلک په مدرسو باندې اعتراض کوي چیرې مدرسو څه وکړل، مدرسو د معاشرې ته څه ورکړل، مدرسو په دومره کم عمر کې موږ ته دغه رنګې هیرې راکړې چې په دې عمر کې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک یادوي. نن سبا د دنیا او د خپل معاشرې تاسو موازنه وکړئ، ډېر خلک داسې دي چې هغوی د فرض مونځ نه خبره دي. الحمدلله د مدرسو دا کردار دی چې په دې عمر کې تاسو ته مونځ خو څه چې حدیث یادوي لګیا دی، قرآن حفظ کوي لګیا دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده انشاءالله چې ټول ملګري به روغ جوړه خوشحاله یې. ملګرو دا وخت په خپله مدرسه کې او را سره خوا کې چې کوم وړوکی طالب علم تاسو ښکاري محمد مجید، دا مونږ سره دلته کې په مدرسه کې سبق وی او ماشاءالله څنګه چې په مخکې کلیپونو کې ما تاسو سره د په باره کې ویلو چې د په دې کم عمرۍ کې مونږ سره قاعده وویل او د قاعدې نه بعد مونږ سره حفظ شروع کو. الحمدلله نن عامه فاره چې د حفظ کړه وایې وروله، ورسره یې دعاګانې هم یادې کړي. دعاګانې څومره یادې کړي؟ 40 دعاګانې ماشاءالله یادې کړي دي. د دعاګانو څه حصه مونږ تاسو سره شریک کړی او د ویډیو په شکل کې او انشاءالله سبا بیا شریکو. خو نن د خوند او د مزې خبر دا ده چې الحمدلله د 40 دعاګانو سره سره لس حدیث هم یاد کړي، جوامع الکلم چې کوم مختصر حدیث سي نو لس حدیثونه یاد کړي دي. په دې نننی کلیپ کې به انشاءالله مونږ د دنه حدیث اورو سره د ترجمې سره د پښتو ترجمې لس حدیث به ترې اورو. نو امید ده انشاءالله چې تاسو به حوصله افزایي کوئ او د دغه ویډیو چې دا به تاسو خوښوئ او د نور ملګرو سره به هم شریک کوئ. د دنه حدیث اورو بیا راځئ یو څو خبرې کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 1 انما الاعمال بالنیات. ټول عملونو درو مدار پر نیت سره دی. حدیث نمبر 2 حق المسلم على المسلم 5 رد السلام وإيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. د یو مسلمان په بل مسلمان پنځه حقونه دي. پهلنی سلام جواب ورکول، دویم بیمار تپوس کول، دریم جنازې سره تلل، څلورم دعوت قبلول، پنځم د ترشنګي په جواب کې يرحمک الله ویل. حدیث نمبر 3 حدیث نمبر 3 لا يرحم الله من لا يرحم الناس. الله تعالی په چا باندې رحم نه کوي څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي. حدیث نمبر 4 لا يدخل الجنة قاتات. چې خور سره به جنت نه داخليږي. حدیث نمبر 5 لا يدخل الجنة قاطع. رشتہ ماته مونږ به جنت نه داخليږي. حدیث نمبر 6 الظلم ظلمات یوم القیامه. ظلم به قیامت پر تیاری په شکل کې وي. حدیث نمبر 7 ما اسفل من القعبين بين الازار في النار. د ګیټو کمنس چې په بنسو کې پټي او جهنم ته ځي. حدیث نمبر 8 المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان باغی چې د هغې د ژبې او د لاس نه بل مسلمان په امن کې. حدیث نمبر 9 من يحرم الرفق يحرم الخير كله. څوک چې د نن مدد نه محروم پاتې شي هغه ټول خیر نه محروم پاتې شي. حدیث نمبر 10 ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. پهلوان باغه نه چې بل ځمکې ته راوبغي، پهلوان باغه چې د غصې وخت کې خپل نفس کابو کړي. شاباس ماشاءالله. نو ملګرو دا تاسو واورېدل لس هغه حدیث چې دا مکمل صحیح احادیث سی د بخاری شریف، مسلم شریف او د ته جوامع الکلم ویلی شي. دا 40 حدیثونه دي او د دې په باره کې راځي چې چا کم مسلمان دا 40 حدیثونه یاد کړه، خپل سینه کې ورته ځای ورکړو، حفظ یې کړه، نو الله رب العزت به د جنت ته داخل کړي، دخل الجنه. نو دا ډیره د سعادت او د خوشحالۍ خبره ده. ډیر خلک په مدرسو باندې اعتراض کوي چیرې مدرسو څه وکړل، مدرسو د معاشرې ته څه ورکړل. زمونږ د دې کلیپ، زمونږ د دغه ویډیو او د دې ماشوم په سکرین باندې د راوستو مطلب دا دی، مقصد هم دا دی چې الحمدلله
مدرسو په دومره کم عمر کې مونږ ته دغه رنګې هیرې راکړې چې په دې عمر کې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک یادوي. نن سبا د دنیا او د خپل معاشرې تاسو موازنه وکړئ، ډېر خلک داسې دي چې هغوی د فرض مونځ نه خبره دي. الحمدلله د مدرسو دا کردار دی چې په دې عمر کې تاسو ته مونځ خو څه چې حدیث یادوي لګیا دی، قرآن حفظ کوي لګیا دی.